ملک الموت ته زما رب وفرمیل وایه په دنیا کې چې چا د روح قبض کو نو چېرته ترس ته پرې راغلی دی هغه ورته ربه په 2 کسانو مې راغلی دی توجه شته په 2 کسانو مې راغلی دی وایي کم وایه ربه یو داسې کارو چې کشتې وي د دنیا کشتې روانې وي او تا راته امر وکړ چې ورشه دا کشتې ټولې واړه ټول پکې غرق کړه نو رب زراله منو هغه کې یو خزم او هغه خزه داسې و چې د هغه په ګډه باندې بچي او پنن سبا کې و پیدا کېده نو رب ما خو هغه کشته واړو نه اخزه داسې په یو تخته باندې را الټه شو نو درد د ولادت پراغه د سمندر په چپو باندې په یو تخته باندې د هغه مور نه بچي پیدا شه رب تا ما ته وې ساته واخله هغه زنانه مور ما د هغه نه روح قبض ک یو کتر ماشوم د یوې ساعت ماشوم د سمندر په چپو باندې په یو تخته باندې پاتې شو خدای دا چې مې وکړ نو ډیر خپو خدای دا چې مې وکړ ډیر خپو زبر ورته دویم وایا وی دویم وایا رب دویم هم وایم دویم خدای ستا په دا مخلوق کې یو بندو چې هغه بادشاهي ته ورکړه نو هغه باغی شه نو هغه اعلان وکړه چې زه په دنیا کې جنت جوړوم نو خدای په کلونه اولګول او د واده کړي و چې ترکه مې پورې زما جنت تیار شوی ني نو قدم پکې نګدم نو خدای جنت تیار کو پکې سلور ولې کړي یو ول به د پیو په دنیا کې یو د شاتو یو د اوبو او داسې سلور ولې برابر کړي او بلډینګان په دنیا باندې لوی ځای جوړ ک جنت او چې کله د اسن راکوزیدو او خپل جنت کې خپخ کته کولا نو خدای تا ماته روح ته قبض کا خدای کلونه انتظار کړو نو خیر دې لګ دا جنت خو به خپل په داستر ګولیدلو نو خدای د اسنه د راکوزیدو نه مخکې مې ته روح قبض کړي په دې ډېر خفه شوم زما رب ورته جمله وفرمایله و اسرائیل تا ته پته ده چې دا بادشاه څوک نه خدای پته خو نشته وی توجه شه تا ته په هغه باندې خفګانو چې د مور د ګېډې نه د سمندر په چپو باندې په یو تخته د کشتۍ باندې یو بچی د مور د ګېډې نه پیدا شو هغه بچی چې د سمندر په چپو کې په یو تخته پروتو ما د سمندر د چپو د تختې نه بچ ک او د بادشاهي تخته مې ول ورکړه نو هغه عیاشي شروع کړه او زما یې نافرمانی شروع کړه دروازې او د شپې به ځان ته بربنډې جنکې ګډولې وی هغه باندې ما دونه غوسه شو ما وی داسې به او دردوم چې داسې درد بني درکړي نو د ځان له په دنیا کې جنت جوړ ک د بزان ته جنکې بربنډې ګډولې د هغه وبال مې ته داسې وست چې جنت ته خپل کېدونه مخکې وفات شم ما په مرګ راوسته د هغه ماشوم چې د سمندر د چپو د تختې نه مې د بادشاهي تختې تباه کړ زمانه فرمانی وکړه بربنډې ښځې به یې ګرځولې وایي ما ورسره دا عمل وکړه چې ته پرې خفه شوې په باندې د ما محترم نو بې حیایي داسې بد عمل بې حیایي داسې بد عمل او محترمو دا مو وایه چې زه بې حیایي کوم او بدکارۍ کوم او بد نظر کوم نو ګنې چاته به پته نه لګي الله وایي ما ته پته لګیږي هغه څه ته وتخفي ما فی صدور هغه چې ستا په زړونو په سینه کې چې ستا دا سترګې کتل وکړي او ستا ذهن ته د هغې دغه راشي د هغې تصور راشي او په زړه کې د هغې خواهش راشي والله علیم بذات الصدور الله وایي زه ستا په سینه کې چې کوم ټک ټک کېږي په هغې پوهېږم چې دا ټک ټک د نیکۍ دی او که د بدۍ دی دا مه وایه چې دنیا کې به بدکاري وکړم لږ ساعت کې به جي د سترګو تسکین حاصل کړم نو سترګو باندې به خیر دی جینکو ته وګورم جي خیر دی وبګورم لږې به خیر دی مجي بد تسکین به وره زما رب وره ګانې وره بدکارۍ وره دا غوږونه چې ما تعالی د خپل ذکر درکړي قسم دې د قیامت پر ورځ به دا زه د اور د سکې نه ډکم د اور د سکې نه او ته به ما ته چغې وې دا ژبه چې تا ما تعالی د خپل یاد دپاره درکړې ده او دا تا زما خلاف استعمال کړه په فحش او بدکارو خبرو کې د استعمال کړه د دا ژبې نه به دې زوړن کړم د قیامت پر ورځ به درته د اور لګام واچو دا سترګې چې ته په دې باندې بدکارۍ کې د قیامت پر ورځ دا سترګې به زه وباسم او پرښتې به ورسره لوبې کوي محترم ستاسو خیال دی چې دنیا کې به حکم لهم عذاب فی الدنیا په دنیا کې هم د هغې وبال شته دنیا کې او نبي علیه السلام فرمایي تموتون فیما تعیشون وتقومون فیما تموتون چې دنیا کې په بدکارۍ کې وخت تیر کړ سترګې دې په بدکارۍ کې تیر کړي نو الله پرښتې ښیي بیا په قبر کې د محمد رسول الله چهره ښکاره کېږي نو که دې سترګو بدکاري کړې وه نو څه دی خیال دی چې په قبر کې به زه د خپل جانان چهره ووینم محترم
تاسو خیال د جانان چهره دا سترګې ما وی عثمان ذوالنورین وی ما چې د محبوب چهره ولیدا زه اندامونو ته نشم کته ما د حیا راځي نن به حیاي څومره عام شو محترم وګوره به حیاي قسم دې څومره عام شو او ما یو اخیری جمله وی ما وی اخیری جمله تصویر چې دنیا کې به حکم پته بنه لګي چاته پته نه لګي د سترګو معمولی یو نظر داستا ایمان بربادي یو نظر د غلطه خزه ته وکتل موبایل کې د فحص تصویر وکتل حیا خو ما ته پته د خدای نه راځي حیا خدای نه راځي الله وی داسې وخت کې به د ملکم چې دې بدکارو ته به ګوري او مرګ بدل راشي